بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ چونکې یو خاص تهذیب او یو خاص کلچر کې پاتې کیږو او په هغې کلچر کې بعضې خبرې رسي چې هغه د شرې نه اوټي. مثلا یو خبره ده چې کوم کسان بهر مسافرۍ کوي، سعودي کې دي، دوبۍ کې دي، مسقط کې دي، قطر کې دي، عمان کې دي، بیا ملیشیا او بیا هغې د یورپ نور ممالکو کې دي چې هغې بهر مسافرۍ کې زموږ د دې ځای د خلکو خیال دا دی چې موږ د هغې په ګټه وټه کې شریک یو، حالانکې دا خبره داسې نه ده. بله ورځ یو کار وشو، ما ته یو هلک ویروي جرګه به یې ته وله راشه. ما خیر خو دې جرګه به د څه باره کي؟ ما ته یې مړه زموږ دا ورور چې بهر ته که نه ملیشیا ته یا سعودي ته، ما ته یې وی دله دا ټکټ مونږ ورکړی و، چې ټکټ مله مونږ ورکړو نو اوس دی چې هلته څه ګټي، ډېرې پیسې ګټلې دي، نو په هغې کې ورسره مونږ شریک یو. ما ته یې اوس مني نه، او نو ما ورته ویم ته په څه کې هغه سره شریک یې؟ آیا هغې ځای کې خو هغه ګټه وټه کړې ده، تکلیف یې برداشت کړی دی، د بچو نه، د ښځې نه، د مور پلار او د عزیزولۍ نه لرې و، تا دلته څه کړي دي؟ ما ته ویم ما غم ښادي کړي دي. ما ورته چې کله تا غم ښادي کول او تا به د غم له چای وړه، نو تا به 2 ترموسه چای وړه، په هغې به تا د هغې دغه نوم لیکلی و چې دا د پلانکي د طرفه ده، یا ډوډۍ دې کوله نو تا به په هغې باندې بینر لګولی و چې دا د پلانکي د اړخه ډوډۍ ده، یا جنازې له تلې نه تا به په سر باندې یو بورډ لګولی و چې دا جنازې له ځم خو دا د هغه د طرفه دي. دا خو مې معاشره کې پاتې کېږي، چای به هم وړې، روټۍ به هم کوې، غم به هم کوې، ښادي به هم کوې، دې کې د شرکت کومه خبره ده؟ بیا ما هغه په یو لنډ مثال باندې پوه کړم. یوه لکه زما دا موټرسایکل دی مې دا واله، دې باندې مې ته فرض کړو پېښور ته لاړې او تا پېښور کې 15 ورځې زما دا موټرسایکل هلته استعمال هم کړو، لاړې پیم، تا پیسې وګټلې، اوس ته خو زما په موټرسایکل تلې، تیل هم زما و، موټرسایکل هم زما و، تلې ته یې. نو مې چې ته اوس 15 ورځې پس د پېښوره راشي او تا 1 لک روپۍ ګټلې، نو مې په هغې کې 50,000 زما راسي؟ ما ته نه، نو مې رسي پکې زما، ولې پکې نه رسي؟ نوی خو ستا موټرسایکل و، ما پکې تیل خپل واچول، نو مې ظالمه زما موټرسایکل دی بوت و 15 ورځې دی هغه وچلو، هغه یې استعمال کو او پیسې دې پې وګټلې، ما په دې کې نه شریکی. او رور دی چې بهر تللی دی، هغه د عربو د شیخانو ستغې برداشت کوي، بیا د هغې د انجینرانو ستغې برداشت کوي، بیا په ملیشیا کې دنیا لپنګان دي، دنیا ارامیان دي، دنیا خلک دي د هغې د بوجنګانو، بیا د هغې د پولیسو، بیا د هغې د انتظامي، بیا د کرایهدارو چې د چا مکانات دي د هغې ستغې برداشت کوي. مې ته د خدای نه هېرېږي چې ته د هغې په هغې څیز کې د هغې سره شریکېږې. نه یاد ساتی چې کوم سړی بهر مسافر دی، بهر هغه خپل کاروبار کې ګټه وټه کوي، که چېرې د کور روم کاروبار کوي او د یو بل سره دا تړون کړي چې یاره ته دلته ګټه، زه به هغه ځای کې ګټم، او دې هم پیسې ګټي، د کال خپل انکم ښیي چې یاره ما دوره وګټلې، او هغه هم هغه ځای کې ګټه وټه کوي، نو بیا خو ټیک ده. لیکن که دې دلته کې صرف بنډارې کوي، دې دلته کې صرف سپینې اغوندي، چکرې لګوي، دې په دې ځای کې صرف میان خوري، دې په دې ځای کې صرف حرامخوري کوي، او دې په دې ځای کې هډ حرامي کوي، او بیا د هغه په ګټه وټه کې شریک دي. نازیزه شرع تا د دې خبرو په وجه د هغه په ګټه کې شریکوي نه، د هغه ګټه ځان لره، ستا ځان لره، د هغه پیسې ځان لري او ستا پیسې ځان لري. د مسافرو په پیسو کې د دې ځای د خلکو حصه نشته چې کوم خلک دې ځای کې صرف په غم خادی باندې، په ترموس باندې د هغې په هغې ګټه وټه کې شریکېږي. مسافرو یاد ساتئ، خپلې پیسې بچت کړئ د خپل روښانه مستقبل دپاره، او دا هم ور آرام خواړه دې بار وباسئ. ډېره مهرباني.